سلامونه ملګرو بیګا په آی پی ایل کې د ګلبدین دی ټیم د افغانستان ګلبدین دی ټیم شکست ورکړی دی د نوین الحق دی ټیم ته مطلب دلی کیپیټل شکست ورکړی دی لکھنؤ سپر جاینټ ټیم لجی مکمل سکور کارت به سره شریک کوم په دې میچ کې د افغانستان دواړو کھلاډیانو له کمپلیټ چانس ملو شو چې دلی کیپیټل یو ډیر غټ شکست لکھنؤ سپر جاینټ ټیم له ورکړی دی لکھنؤ سپر جاینټ ټیم چې کوم دی د پی ایس ایل د سپر 4 سټیج نه بهر شو دلی کیپیټل هم تقریبا بهر د خو چانس ور سره اوس هم شته پوینټ ټیبل کې چاو د پوینټس جی په پوینټس باندې مون خبره نه کوم راځو په سکور کارت باندې خبره کوو سکور کارت کې کتا سو ګوري دلی کیپیټل ډومبنه بیټینګ کړي 208 رنزونه جوړ کړي سلور کھلاډیان د آوټ شل ورونه مکمل وخلی دي جیک فریسر 2 بال 0 رنزونه کړي دي ابھیشیک پورل د یو ډیر خک کھلاډي دی په 3 بالونو باندې 2 کم 15 رنزونه شای هوپ په 20 بالونو باندې 38 رنزونه کړي خ بیټینګ پنچ کم دی د پکې هم په 23 بالونو 3 رنزونه کړي دي ټریسټن سټپس په 25 بالونو باندې 50 زبردست بیټینګ پکې د کړي دي اجر پټیل په 10 بالونو باندې 14 رنزونه کړي دي ګلبدین نایب لا پکې بیټینګ نه دی ملو شوی ګلبدین نایب هم د دې ټیم حصہ دی نه پس چې کوم د ګلبدین نایب بیټینګ خدا کھلاډیان آوټ نشو جی د لکھنؤ سپر جاینټ د طرفه د نوین الحق تی د طرفه ارشد خان 3 اور 45 یو وکټه محسن خان سلور اورونو کې یو کم دیرش یودویر سنگ 2 اورونو کې 28 نوین الحق پکې خبالنګ کړي 2 وکټې اشتلې دي خو ډیر زیات ایکسپنسیو هم ثابت شوی دی په سلور اورونو کې یو 50 رنزونه ورکړي دي جی راوی بشنوي په سلور اورونو کې شپږ یو وکټه د پکې ټولو کې خبالنګ کړي دي کرونال پانډیا 2 اورونو کې شل او دیپک هوډا یو اور کړي دي او 9 رنزونه ورکړي دي لکھنؤ سپر جاینټ ورپسې یو لسکم 200 رنزونه کړي دي د میچ په نور لس رنزونو باندې بایلل دي 9 کھلاډیان آوټ شل ورونه مکمل وهلي دي د لکھنؤ سپر جاینټ بیټینګ چې لاین اپ چې کوم دی هم خو مضبوط بیټینګ لاین اپ ته وګوره د ساوث افریقا کوانټن ډیکاک ته وسره چې پاته بالونو باندې 12 رنزونه کې ال راهول د کپتان په 3 بالونو 15 رنزونه مارکس ټواینس د استرالیا کھلاډي دی په 2 بالونو 15 رنزونه دیپک هوډا په 2 بالونو 0 رنزونه د ټاپ ارډر چې کوم دی کمپلیټ فیل شوی دی جی بیا په میډل ارډر کې ورسره پورن خ بیټینګ کړی دی په 20 بالونو باندې 15 رنزونه کړی دي آیوش بادونی په 9 بالونو 6 رنزونه کرونال پانډیا په 13 بالونو 13 رنزونه کړی دي ارشد خان ورسره اخیره پورې ولاړو په 3 بالونو باندې 2 کم 15 رنزونه کړی دي یودویر سنگ په 2 بالو 14 راوی بشنوي په 2 بالو 2 رنزونه کړی دي نوین الحق اخیره پورې ولاړ په سلور بالونو باندې 2 رنزونه نوین الحق هم کړی دي اوس کچره تاسو د دلی کیپیټل بالینګ وګورئ نو دای بالینګ هم خ بالینګ دي د ګلبدین نایب پکې هم یو اور کړی چې 12 رنزونه ورکړي دي وکټ پکې هم نه دشتلې ایشان شرما سلور ورونه کړی دي سلور د رنزونه او 3 وکټ خلیل احمد 2 اورونو کې 22 یو وکټه اجر پټیل یو اور شل یو وکټه مکیش کمار سلور اورونو کې 3 یو وکټه کلدیپ سلور اورونو کې 3 یو وکټه سټپز یو اور کې سلور یو وکټه سټپ پکې خبالنګ کړي ګلبدین یو اور کې 12 راسک دا سلام 3 اورو کې 10 رنزونه ورکړي دي دلی کیپیټل د میچ په 19 رنزونو باندې ګټلې دي دلی کیپیټل او لکھنؤ سپر جاینټ د سپر 4 سټیج له سیمی فائنل ته د کوالیفای کېدو چانسز ډیر زیات کم دي لکھنؤ سپر جاینټ ټیم خو کمپلیټلی بهر دی دلی کیپیټل سره داسې معمولی غونډه چانس ته هغه هم امپوسیبل غونډه ده نو دا یو مکمل سکور کارت د بیګانی د آی پی ایل د سکور د میچ ډیر زیات مننه جی والسلام